بسم الله الرحمن الرحیم. واجب الاحترام سامعین و ناظرین، یو داسې ګناه چې د هغې د وجې نه د عبادات او لذت هغه ختم شي. یو داسې ګناه د هغه د وجې نه په زړه باندې ظلمت او تیاره راځي. یو داسې ګناه چې د هغه د وجې نه د انسان شمار هغه خلکو کې راځي چې کومو ته زناکار ویل شي. هغه ګناه ده د سترګو بې حیایي، هغه ګناه ده د سترګو بدنظري. رحمت دو عالم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي: عینان تزنیان زناهما النظر. سترګې هم زنا کوي او د سترګو زنا هغه بدنظري ده. لہذا نن موږ تاسو ګورو چې یو لوی تعداد د مسلمانانو هغه د دې موبایل د وجه نه، د دې انټرنیټ د وجه نه د سترګو په زنا کې مبتلا دي. او چې کله موږ تاسو مخ ته یو منظر راشي، کغه په موبایل کې وي کغه په ظاهري دنیا کې وي، چې کله د الله تبارک وتعالى د حکم مطابق قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، نارینه او زنانو ته رب کائنات حکم کوي چې کله تاسو مخ ته غیر محرم راشي او تاسو د خپل نظر حفاظت وکړئ، خپل سترګې هغه لاندې کړئ، نظر لاندې کړئ. نن دغه بدنظري په دې بیماری کې مبتلا یو، د عبادتونو لذت او خوند هغه مونږ نه ختم شو. رحمت دو عالم صلی الله علیه وسلم بشارت بیانې او خلکو د پاره چې کوم مسلمان د خپل د نظر حفاظت وکړي، غیر محرم مخ ته راشي دي خپل سترګې لاندې کړي. د الله محبوب پیغمبر فرمایي رب کائنات د درې انعام ورکړي. وړومبی دا د زړه سکون ورته نصیب شي، او دویم دا د ایمان حلاوت ورته نصیب شي، او دریم دا چې کوم مؤمن مندا د خپل د نظر حفاظت کوي د حرام کتونه، رب کائنات په وخت د مرګ کې د کلمه شهادت توفیق ورته نصیب کړي. عزتمند څومره لوی نعمت د الله تبارک وتعالى طرف نه دی چې یو مسلمان د حفاظت د نظر اهتمام وکړي، خپل نظر د حرامو نه بچ کړي. رب کائنات دغه حفاظت نظر په برکت سره د مرګ په وخت کې د کلمه شهادت توفیق ورته نصیب کړي. نو کوشش موږ تاسو دې خبرې وکړو چې خپل نظر د حرامو نه بچ وساتو، خپل نظر د بدنظرۍ نه بچ وساتو، او د سترګو د زنا نه ځان محفوظ او مامون وساتو. رب کائنات د موږ تاسو ته د عمل توفیق نصیب کړي. وما علينا الا البلاغ.